زموږ سره چې د پوزیسیو کیس نومینیټیو کیس وغیره ایدی ولا سبق ته کیس شتیل شي کیس خو ماسې صرف لنګي پسې کیس نه مقدمې تیل شي معاملات شو سره پیښه شي لانجا منجا ته کیس نیل شي دا د پښتو د اردو انګلیش خبرې یو ګریمر کې کیس چې شتیل شابه ځون ته خبره ده اصل کې خبره ده چې کله مو ګریمر کې یو فقره وګورو یو جمله یو سنټنس وګورو نو هغه کې کته یو نون وګوري کنه کاغه دیو نون سره تعلق وو نو هغه تعلق په درې قسمه باندې وي دیو نون بل نون سره کوم تعلق ته په درې قسمه باندې ده نو هغه درې قسمه نن مسابقه کې یا یو ګورو ته یو تل شي نومینیټیو کیس نومینیټیو علي د کیس شو نومینیټیو کیس چې شتل شي سکله تو ګوري کنه څه په ایوځي کې دیو نون دیو اسم په بل اسم سره د سبجیکټ ولا تعلق وي نو به دې ته چینل شي نومینیټیو کیس نه شي اوس مو یو جمله یې ګوره مادر لو اس مور مو سره محبت کوي اوس مادره نو ونده کنه د نو ونده اس شده پرونون د خو ابجیکټ حالات کې ده کنه د لو شده ورب ده اوس د مور مو سره چې کوي محبت کوي نو اوس دې کې دا نو څه کیفیت لري کوم حالات کې واقع د چی شده سبجیکټ ته کنه دا سبجیکټ شو د ورب شو د څه شو ابجیکټ شولو نو دغه د سبجیکټ ولالات کې کوم نون روشي کنه هغه تل شي نومینیټیو کیس سبجیکټ حالات کې کوم نون څه واقع شي استعمال شي هغه ته چینل شي نومینیټیو کیس یا مثال ګوره بوای گو ټو سکول مشروم سکول ته سی بوای د څه شولو مبتدا شوله کنه نو ونده او څه ده سبجیکټ ته گو ټو د څه شولو ورب شولو سکول د څه شولو ابجیکټ شولو مشروم سکول ته سی اوس دې کې کوم یو د نو ونده ساغه دی نومینیټیو ولا کیفیت وي بوای دا کنه دا فاعل د مسره صحیح ده کنه سبجیکټ ته او بل مسره چې د پوزیسیو د خانه غا ده دویم څه کوم د مسره اوبجیکټیو غا ده خا کنه اوبجیکټیو کیس اوبجیکټیو خو مفعول تل شي کنه اوبجیکټیو کیس هغه څنګه هغه د سیس کله یو نو تو وګوري کنه څه ابجیکټ په تور باندې استعمال شي اوبجیکټ رغلی په جمله کې مفعول واقع شوی پوه شې دا به څه ده اوبجیکټیو کیس ته اوس ګور اندیزي کې وګوره مادر لو اس د لو د اس دیزي کې څه ده اوبجیکټیو کیس ته سکول څه ده اوبجیکټیو کیس ته مسره اوس د سینوري جملې مدرس الوري سړی سره ذهن لا کولو شي مثال ته کوي کنه So she has bought a car. یا د سویت he has bought چې شتل شي وای خستلو کنه bought پس پونه ده bought a car هغه موټر واخستلو اوس دې کې د هی چې شده مو سره پرونون د حکومت حالات کې ده نومینیټیو ده کنه نومینیټیو فارم کې راغلی مو سره د هیڅ خدا سه هیلپینګ ورده بټ شد پر تھرد سیکنډ فارم کې واقع ده دا کار مو سره اوس شد دي کې اوبجیکټیو کیس کې د مفعول راغلی کنه خاص د لګیا شه دای خاصه ده د خپل کورس ده د باټینګ ولا کوم کورس ده د پچی باندې واقع ده باینګ دی باندې واقع ده صحیح ده کنه تو اوس ګوره دې کې مو د سیل شو پښتو کې ګریمر شته کناري ژبې خپل ګریمر ریتی هغه موټر خسته ده اوس دې کې د هغه دغه هی شو کنه د موټر سره د موټر دغه مسره اوبجیکټیو کیس ته ول دي مفعول به هی ودل شي صحیح شو اوبجیکټیو کیس ته یا هم د شی ته توایا کنه س آی لایک سویټ مو باندې رسګولې ډېرې ګرونې دي آی لایک سویټس
صحیح ده. اوس وګوره دې ځای کې ته شنه I like sweet ته وایلو که نه زما په نشه ګروندي سویټ ډبل ای راځي سویټ خو بیا خیلو ته ویل شي که نه ډبل ای سره ده I like sweet زه رسګلې خوښوم خواږه شیان خوښوم خو دې ځای کې I د نومینیټیو حالات کې ده که نه like د ورب شولو د سویټ څه شولو objective کې شو بل مو سره دریم پاتې د هغه ته ویل شي possessive پوز چې تیل شي ملکیت تیل شي ښه پوزیسیو ملکیتی اضافتی اضافت ورکی کیږي کنه مضاف مضاف الیه جوړیږي ورکی مضاف مضاف الیه جوړیږي هغه تیل شي پوزیسیو کیس صحیح شو پوزیسیو کیس اوس مو دي چې کیای مثال ګوره تیای کنه څه احمد ځکه دا علامات لګول شي کنه احمد مادر از ال دی احمد مور بیماره ده مادرانه ونده دانه ونده اوس دې کې کومې به ته معلومه یې پوزیسیون ونده څنګه ته ته پته لګي احمد زده کنه احمد صحیح د ویلې مو ته پته لګي دې کې اس یا ایر کړی علامې دپاره خاص کې چې کله پښتو ته وړې که نه احمد مور بیماره ده اوس وګوره دې کې ته احمد مور د احمد داسې یاته یل شي که نه مور د احمد اوس وګوره دا دې څه د مویایي دا دغې اس دپاره استعمالیږي پښتو ژبې کې ولته دو مور د احمد کله کله ته ربۍ کې یایي که نه څه ام احمد مریضة احمد کی ماں بیمار ہے احمد کی د کی ولې د کی دا پوزیسیو پرونون دپاره استعمالیږي اس کا موټر خراب ہے کا پوزیسیو پرونون دپاره استعمالیږي اردو کې اس کے سارے ساتھی خفا ہے د هغه ټول ملګري خفا دي کسې کید ویلو پښتو کې څه استعمالیږي د دپاره دی دي دا ای دی دا وګوره دی دا پوزیسیو شول مو سره دا دی وګوره کس یای که نه نه د دی وغیره دا شول د پښتو کې پوزیسیو دپاره استعمالیږي علامت در کوي انګلیش کې ایسو سره عموما استعمالیږي ځنه ځای کې که استعمال نه کې خیر ده بس مضاف الیه کوم ځای کې راشي که نه هغه ته مو چې شي نه وي پوزیسیو کیس څه معنی ده کله یو نوم وګورې څه هغه د بل نوم سره تعلق وي څه درجې کې لکه د احمد مور والا تعلق یې ده ورسره که یا یې قبضه یې د هغه موټر د هغه قبضې کې شو که نه د هغه ونې د هغه ځنګل یا د رشتې تعلق وي د هغه خوریې داسې یلی وي د هغه ترز وي کسې رشته ده ورکې یا ملکیت وي د هغه شای یا تو اوس یایې که نه څه مای ډاګ از بارکینګ زما سپی ټغېږي مایز یا ته وایې څه اسلمز ډاګ از بارکینګ د اسلم سپی یعنې کلب و اسلمه د اضافت ورکې ده